چارقدر بازار نه ډېر شکایت ملاوېده د ناقص صفایۍ او د کم وزن د روټۍ او د تجاوزاتو باره کې. نو دې خلاف موږ چې کوم دی روټین کې خپل کاروایی کوو، خو نن دا یو ګرینډ اپریشن و. دې کې تقریبا موږ 17 ګران فروشان ملاوټ بچي چاکولو او چا چې تجاوزات به کول نو هغه موږ اریسټ کړي دي او د هغې خلاف به قانوني کاروایی کېږي. دې کې چې کوم دی د منګل په ورځ باندې د غوښې او کباب خرڅولو باندې ناغه ده، پابندي ده. او کومو کسانو چې غوښه خرڅوله او کباب یې خرڅول، بل هوټلو والا چې هغې غوښه خرڅوله هغې خلاف موږ کاروایی کړې ده. دې نه علاوه چې کوم تجاوزاتو په فوټپاتونو باندې، روډونو باندې، د هغې خلاف موږ کاروایی کړې ده. او دې سره سره چې کوم دی د 2 نمبر تور شی چې کوم دی په دې هوټلو کې هغه خرڅېږي کافي مقدار سره، چې هغې نه رنګ رنګ بیماریانې کوم دی هغه خلکو ته لګي د معدې، نو هغې کې کسان موږ نیولي دي. نو دې خلاف انشاءالله دا کارویانې به جاري وي. ګران فروشي خو چې پورې کوم تعلق دی نو د هغې دپاره خو دې ته روزانه حساب باندې سرکاري نرخنامې چې کوم دی هغه ملاویږي، هغه دې باقاعده لګولي وي. نو دا روټین کې چې کوم دی که نه دې موږ چیکنګ کوو د نرخنامو، او بل موږ چې کوم دی ټیسټ پرچیز هم کوو، خلکو نه هم تپوسونه کوو چې آیا تا دا فروټ یا تا سبزي واخیسته، دا په څه ریټ باندې دې واخیسته. دې نه علاوه عوامو کې هم دا شعور او آګاهي پکار ده چې هغه کم څیز اخلي دکاندار نه، چې ورته ووایي چې بھائی ته ماته نرخنامه وښیه چې نن سبا سرکاري نرخنامې څه ریټ دی. نو دا داسې یو طریقه ده چې دا به د عوام او د ګورنمنټ چې کوم دی که نه یو جینډ دغه باندې به کېږي، کوشش باندې به کېږي. او دا موږ بالکل بنیادي ذمہواري ده او د دې نرخنامې چې کوم دي که دا موږ انشور کوو انشاءالله په بازار کې. بالکل دا خبره هم ټیک ده چې د غوښې ریټونه چې کوم دي که نه هغه یونیفارم نه دي. دې حوالې سره زموږ ډي سی صاحب سره میټینګ شوی دی، بلکې فوډ افسران هم او لګیا دي ضلعي انتظامیه د غوښې یو نرخ چې کوم دی هغه مقرروي. دې سره سره د روټۍ یو نرخ چې کوم دی که نه هغه دوباره مقرروي. نو دې باندې خبرې اترې روانې دي. او دې سره سره موږ هم چې کوم دی بازار کې کم سرکاري ریټ اوس نوی نرخ نه شروع شوی، چې کومه پورې زوړ نرخ دی د هغې خلاف چې کوم دی که نه موږ کاروایانې کوو چې کوم ګران فروشان دي. دې کې بالکل د دې شکایت موږ ته موصول شوي دي چې یاره کم د تخمونه دي، فرټیلایزرز دي، د دې کم ریټ ګورنمنټ ورکړی دی، کم سبسډي پې ګورنمنټ ورکړې ده. نو دې کې څه ډیلرز داسې دي چې هغه د هغې ریټ نه په هاي ریټ باندې چلیږي. دې کې څه کسان موږ 13,000 اریسټ کړي هم دي، هغې چې کوم دی موږ لایسنسونه هم چې کوم دی هغه موږ کینسل کړي دي، اګریکلچر ډپارټمنټ ته هم لیږلي دي. او دې سره سره چې کوم دی نور زموږ ویجیلنس ټیمز دي هغې لګیا دي، دې باندې چیک اینډ بیلنس ساتي. نو دې خلاف هم چې انشاءالله موږ لګیا دي خپل کاروایانې کوو، جاري وساتو. بالکل دا خو چې کوم دی زموږ بنیادي ډیوټي ده او دې کې موږ ټي ایم اے ته هم ډایرکشنز ورکړو. او دې سره سره چې کوم دی زموږ سامره ایس ډي او سی این ډبلیو دي، موږ سره پی کې اچ دي، 4 روډز دي. نو دې خلاف موږ یو ګرینډ اپریشن کوو. دې کې زموږ میټینګز شوي دي او دې دپاره موږ یو پلان جوړ کړی دی انشاءالله. دې دپاره موږ لاول کوشش کوو چې موږ دې روډو دپاره موږ چېرته ځای وګورو چې دا موږ هلته شفټ کړو، او لاول کوشش به موږ دا کوو. او دې نه علاوه چې بیا کومې رډې پاتې شي، کوم روډز باندې یا سایډونو ته ولاړې دي، نو دا به بالکل موږ دې ځای نه ختموو او روډ به ټول کلیر کوو موږ انشاءالله.